علی چې بای کله پیغمبر شان کې ګستاخی، کله قرآن را واخلي او د هغې شان کې ګستاخی، او کله بس لاندې مرتبې ته راکوز شي او د علماو شان کې ګستاخی او د علماو نه کارټونان جوړول او یا لکه دا پټکې دا خو ما په ګوڼي کې ځان له په 100 روپۍ اخیستلی، دا زما نه دی. دا ګیره چې کومه الله رب العالمین زما ستا په دې مخ باندې جوړه کړې دا زما ستا نه ده. او دا شکل و صورت چې په کوم ځای کې مو ته ولاړو چې دا ښکلې سترګې، ښکلې پوزه، ښکلی مخ، دا زما ستا نه دی، دا د الله رب العالمین دی. دا پټکیا د محمد عربي صلی الله علیه وسلم دی. په دې نیت باندې مې تړلی چې د پیغمبر امت یم. په دې نیت مې دا ګیره پرېښلې چې اطیعوا الرسول راته قرآن کې ویلی دی. اوس دا ګیره او دا پټکیا ته راواغست او د مخ د ځمکې بدترین ځناور خنزیر ته یې پسند. دا مسلمانان نه کوي، دا هغوی کوي. موږ له خو ټکنالوژي نه راځي، جنجال دا دی، تعلیم خو هم نشته که. عرض مې دا کوم لاندې سیکشن ته راکوشه بیا حضرات علما یو طرف ته د شعائر اسلام توهین. شعائر اسلام اوس الحمدلله د الله کرم وشو چې موږ کوم ټکس ورکړو خپل پوځ ته، هغه پوځ لګېږي زموږ ته اتفاقي د خانقابې شریفې حرمینو شریفینو څوکیداري د خدای پاک ورنصیبه کړه. زموږ زړه د اطمینان وشو چې الحمدلله زموږ پیسه په ځای باندې ولګېدله. که نور رانه ایستم نه کې دغه څوکیداري زموږ دپاره برابره ده. په هغه ځای نه شي ورتلی، د هغې شان کې ګستاخي نه شي کولی، ځکه چې هغه آخري باډر دی. د دوی هغه ښکته لګیا دی، کله د عالم په شان کې ګستاخي، کله کنځلې او کله او موت هم لګیا د خولو برغول هم نشته، بس چا به چې څه ووایي. غیر محسوس طبقې ته پکې موت هم لږ لږ مبتلی، خپله محاسبه پکار ده، حساب کتاب پکار دی. چې بی عالم رانه لاړ، یو څو خبرې دوه درې خبرې مختصر زر ذکر کوم. عالم چې کله لاړ شي دا مشران سپین ږیرې په دې خبرو باندې پوهېږي. پخوا چې به کله څوک کور کې مشر وفات شو نو بوډېګانو به ویل موجي او یا میخونه راوالې د کټ پر ځای ټک واخئ بل چې برکت دې ځای کې پاتې شي. مشرانو ته یاد دی، پوهېږئ په دې خبرو باندې که نو البرکة مع اکابرکم چې د کور بوډۍ او د کور بابا سره دونه برکت ده چې بوډېګانې لګیارې په موږو باندې راټینګ کوي. اګر چې دا طریقه اسلام کې دوسته نه ده. بوډۍ او بوډا چې کوم عمل کوي، تهجد یې کول، ذکر یې کول، زړه سپین ساتل او هغه عمل اختیارول پکار دي. خو دوست د سپین ږیري بابا او د بوډۍ دا برکت دی. یو عالم دین چې پلار په نکاح عالم را روان دی او پلار یې اتفاقي مفتي و، اتفاقي مفتي او نیکي اتفاقي مناظرې نیکي اتفاقي مفتي و مفتي شهزاده صاحب او پلار یې اتفاقي مناظر اسلام و او مناظر اسلام لقب ورته عوامي نیشنل پارټۍ وله ورکړی. ویل د اسلام اصل مناظر مولانا عبدالحق صاحب والد صاحب د حضرت شیخ رحمت الله علیه دی. او بیا هغه عالم چې د سهار نه واله د ماښامه پورې 3000 طالبانو ته یو ځای کې الله او د الله رسول لګیا دی ښایي او 3000 طالبانو ته به بل ځای او په دغه بوډا او زړو هډوکو باندې چې کله ماسپښین 1 بجه مدرسې او بخاري شریف نه اوزګار شي نو بیا ته دغې راشي هلته کې مور ته زه ورغلی ملک صاحب زما جلسه ده او ته ورغلی صاحب زما جلسه ده او موږ له به راځي. تاسو به کته صاحب زموږ دې ځم ته الحمدلله مولانا صاحب دې راوست او کوم دردېدلې مخه ته کېښوست په هغه قسم او هغه سپینه ږیره باندې ظالم لګیا دی ټوپک کېښوست او مرجاوې د هغه سخر بابا شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه چې مدینې منورې نه دلته راغلی و، مدینې منورې نه. او هسې سیاسي خبره نه کوم، هسې بطورې بزرګۍ و د هغې وایم او ولي خان بابا نه الیکشن ګټلی و نو هغه ته چا ته وویل چې صاحب دا وخت خو ډېر لوی سړی ویل تاسو سره د پیغمبر مقابله کې ودرولو، د هغې چا مقابله کولی شو. هغه په چړو په چاقوانو په ټوپکو باندې او روچه په خوله باندې دې د وجې نه بله ورځ قاید جمعیت مولانا پل الرحمان صاحب راغی. ټوکه چونکې بړې لوک بړې خبرې کوي او زموږ ستا شان بله نه کوي. ټوکې وویله او شیخ الاسلام مفتي تقي عثماني صاحب ټویټم چې کوم دونه چلېدلی تاسو دې کتلی به چې بی د اسلام سره هېڅ تعلق نشته د دې خلکو. اسلام پرېږده ورپسې د انسانیت سره هم تعلق نشته. دا خلک موږ د اسلام نه بار کوو او د دې خلکو سپورټر د دوی سره ککړ او یو شانته کې کوو. لہذا خپل ګریبان کې سوچ پکار دی چې بی زه غیر مخصوص طریقې اساسه نه خبر نه یم د ځان نه او دغه خلکو کې مبتلا یم. نو آخري حدیث ته وایم چې آخر کې څو فرمایل فتنې به راشي او څنګه چې د تسبو راتار اوښلېږي دا دانې څنګه لاندې رواني. پریکټیکلي مې ته در وښودله. پیغمبر علیه السلام وفرمایل دقه شان د فتنې پې در پې راځي
خو فتنه چې کله راشي نو اول یې پېژني څوک اول یې علما پېژني عالم موږ ته په ګوته کې چې بهی دا کار فتنه ده اخري خبره ذکر کوم بعض اوقات تاسو ووایئ که نه وایي مولیان خلک کافر کوي بهی مولیان څوک نه کافر کوي مولا څوک نه قادیانه کوي اور مولا څوک نه په بل طرف ته نه مشرک کوي دا کار انسان په خپله کوي مولا خو یې صرف په ګوته کوي تا ته څوک چې جمهوري ملک دی د ووټ هر سړي ته اجازت ته چې چا شناختی کارت ورکړی پاکستان یې منلی نو هغه رای او مشوره ورکولی شي خو د جمهوریت په بنیاد باندې عالم ته دا حق حاصل دی چې تا ته غلطه وښایي چې بهی دا لار غلطه ده دغه نه رامنې شه بیان یې ورته کړه چې دا لار غلطه ده دغه نه رامنه شه او شروع کې مې آیات چې وکونو مع الصادقین د دې صادقینو سره ودرېږه دلته کې که سر لاړم نو کامیاب یې که سر پاتې شم نو کامیاب یې دلته کې که مال لاړم نو کامیاب یې که مال پاتې شم نو کامیاب یې او آخري خبره ذکر کړم څنګه مولانا صاحب مانه مخکې نه وویل چې بهی د علماو سره به ودرېږو د عالم خلاف چې په هر میدان هر چا هر څنګه خوله خوځوله عالم که په جهاد دی که په سیاست دی که په جومات په منبر دی که په مدرسه دی موږ تاسو وکتو سیاسي راله وجني جهادي راله وجني په جومات کې چې چا ملاس ته غوی نه پاڅولي صرف تعویضونه راله کوي پنځه وخته مونځ راله کوي هغه راله لګیا دی وجني په لار باندې چې کوم دنو استاد مولا راله لګیا دی وجني کوم چې په جنازو کې خلکو داسې تقرونه ووایي هغه راله لګیا دی وجني څوک پرېږدي دا فرق پکې ما ورته پیدا کړی چې دا مولا منم او دا مولا نه منم هغوی خو پکې دا فرق نه کوي هغوی چې نه مولا دی دغه ډیپټي ده چې بهی د دغه خلکو عقیدې سموي خلکو ته به وعظ نصیحت کوي دا جهله ته راشه پرېږده چې منظر ته نه پرېکړه شو اردو کې څنګه وایي مولانا طاهر جمیل صاحب ویلې وایي کټې ہوئے پتنګ د کومې پاتې چې تا روش دی یا چېرته ځي کومه پاڼه چې د ونې نه زوم توپان در بر راوشلې چېرته روانې موتانه هغه شیونه جوړ شوي چې مظلم په خپو کې ده د منظلم پته نه لګي عزتمند او مشرانو وکونو مع الصادقین او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې المرء مع من احبه زړګیا به د عالمانو د محبت نه ډک ساتو د څه وجې نه اخري خبره ته به وایي چې دا خو د څلورم ځل شه د اخري خبرې مجید خان استاد زموږ ماما دی هغه بېبې ته وزلې ډېره ښایسته خبره وکړه ویل په والله که زموږ څه حیثیت خو دې ځای کې یو دوه آیاتونه پراته دي دې خلکو له د خدای قدر ورکړي چې د هغه آیاتونو قدر کوي لګیا دي د عالم د شیخ صاحب په شان سینه چې سراسر بخاري و سراسر بخاري د هغه سره محبت الحمدلله نه راټول شوي والله دې دا په خپل دربار کې قبول او منظوره کړي آینده دپاره به معظم اراده دا وي پخه اراده دا وي چې خپلو علماو سره به ولاړي په جومات کې هم سپورټ په لاره کې هم سپورټ هر قسمه انشاءالله تعالی سر دې ځي خو عالم باندې به رانه داغ ته راځي واخر دعوانا ان الحمدلله رب محترمو مسلمانانو ورونو الله رب العالمین دې ستاسو د ټولو د امین او د جذبه خپل دربار کې قبول او منظوره کړي او الله دې دا زمونږ په دنیا کې د مصیبتونو د فتنو نه د بچ کېدو او آخرت کې د جنت د حاصلولو سبب او ذریعه وګرځي ما ستاسو وړاندې د قرآن کریم یو آیات ووي الله قرآن کې فرمایي د رښتونو سره شي د رښتونو رئیس او سردار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی او حدیث مبارک میں ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اللہ نصرت او مدد ادا جماعت سر دے نتاسو بعد جماعت سر اسے گئی بل حدیث مبارک کیوں فرمائی بن اسرائیل پا دواوی ڈلو تقسیم شو او زما امت با پا دریوی ڈلو تقسیم شو او پا دریوی ڈلو کے بعد